ګرانو کتونکو الف خان شیرپوی یم کیمرامین را سره یاسر خان دی په هغه ټوټه سړک باندې ولاړ یم په کومه چې د تغبې نه ګاډي راځي په کومه چې د مردان نه ګاډي راځي په کومه چې د موټروی لینک روډ دی غنی خان روډ باندې ګاډي راځي په کومه چې د رزړو منځو تورنځو نه ګاډي راځي په کومه چې د لرې لرې ځینو نه کانوی ځي او هغه کانوی چې هغه مومن ډیم ته ځي سړک له هماغه شانتې دی ډېر زر ده چې دې له به کټ لګو خو خبرې به کوو بیا په کټ باندې ولې چې دې سړک دپاره به کټ لګو او کټ به د چا نه راخلو چانده به کوو او کېدای شي چې هغې کې چانده خوش وله نو بیا به د ټیکهدار سره خبره کوو او د ټیکهدار په ذریعه به چې کوم دی نو دغه سړک په تارکولو باندې جوړو او دا به یو انوکه شانتې په دغه حکومت کې دا یو کار وي لومړنی کار نه دی مخکې چاندې پلونو له خلکو وکړې سیلاب نه پس چې کوم دي پلونه روان شوي دي خو زموږ په دغه پښتنو په روایت کې د مشرانو په شناخت کې دغه یو کټ چې کوم دی هغه پاتې دی کټو مو چې کوم څونه پورې مسافر لاړل هغوی هلته کې دیرو کې کېناستل هغه دیرو نه چې کوم دی نو دلته خبره ورسېدله اوس به تاسو وینئ حجرو بیوټیکونو ته ځي نو دا ګدی یې دغه کړي وي خو بیا خو هم په 400 کې د کټ رواج چې کوم دی حجره هغه آباده ده جومات آباد دی په حجره کې غټ غټ کټونه چې کوم دی نو هغه یې ښودل کېږي خو دې کې برته نوې خبره دا کومه چې نن سبا واده له خلکه په 1.5 لاک 2 لکه 3 لکه 4 لکه باندې بیډ اخلي وسې کېږي خلکه سونم کوي وسې کېږي خلکه بیوټي پارلر ته هم ځي وسې کېږي د کومو خلکو چې وس نه کېږي د هغوی دپاره خبره کوم چې دلته کې تاسو بیډ اخلی نو دا کټ چې کوم دی دا کټ دا اوس دا بیډ دی دا دوه یو ځای شو د دې بیا غټې غټې خپې وي غټې غټې خپې وي دا تاسو له د بیډ کار کوي او دا سستیږي نه دا دومره مضبوط چې کوم دی نو دوی دغه کړي وي نو 13-14 هزار روپۍ دی په دې خرچه راځي نو چېرته 13-14 هزار او چېرته 1 لاک 1.5 لاک نو ډېر فرق دی ماشومان چې کوم دی د هغوی دپاره کټ وړی نو ګورئ دا ګورئ دا ماشومان چې کوم دی نو کور کې پې لوبې هم کوي او مزه هم ته اخلي او خوند هم ته اخلي نو دا د ماشومانو لپاره دا کټ چې کوم دی دا راځي دا هم د دغه سړک په خوا کې د کټونو د کاروبار چې کوم دی نو دا په ټول 400 کې دلته کې خلک راځي او د دې ځای نه کټونه وړي دې کې نختر دې کې شانډې او دې کې مختلف دغه چې کوم دی نو هغه استعمالیږي بل دا ده چې دلته کې یو شمېر خلکه ورسره په روزګار دي د کارخانو نه کارخانه ده دا وګوره ماشومانو لپاره چې دا ګاډې وړي نو په 1.5 سل غالبا چې دا ګاډې دي ولی چې دا ګاډې موږ ماشومانو لوړلې نو دا وګورئ نو دا دوی جوړوي دا هنر دی هنر ژوندی دی د دوی هنر له موږ داد ورکوو کټکي چې کوم دی وګورئ وړه کورسۍ ته په کچن کې نو دا چې کوم دی نو او دا د هغې نه وړوکې کټه دا د هغې نه وړوکې کټ چې کوم دی دغه کېږي دا پکې یو بل قسم کټکي دی وګوره دا ټول د لاسو جوړ دی بیا په لاسو باندې دوی بڼي د بڼلو بیل کاریګر دی او د جوړولو چې کوم دی نو هغه بیل کاریګر دی دا وګوره جي دا واړه واړه کټکي چې کوم دی دا وګوره ماشوم دپاره کټ دغه کې دا هنر دی ښه د هنر درته ښیم سړک په پځې پرېږدو بس پرېږده سړک به خپل کار کوي پرېږدي کټونه درته وښیم کټکي درته وښیم دا وګوره او بس موږ هم چې په کومه اړه خلاړو دا وګوره جي دا وړوکې ډبل بیډ او دا ورپسې چې کوم دی نو دا او دا کور دپاره چې وړئ نو دې 3 سیزونو ته وګورئ دلته کې دروازې چې کوم دی نو کټونه خرڅېږي موږ دلته کې 3-4 ورځې تېرې کړې نو ډېر زیات رش په پیو هسې زما د کاریګرانو ته خیال و استاد په خیر څنګه یې خیر دی زه استاد سړک نه ورته مشکلات پوي که نه ولې چې دلته کې اوبه ودرېږي او بدارې راشي او لاګاک راشي نو بس هغه هم پکې ګنده شي ښه څونه وخت نه د هنر کې زما خو تقریبا د هنر کې 20-15 ساله وشو 20-15 ساله ښه دې کټ کې څه استعمالیږي دې کې جي بس د خپې دي بازوګان دي او د نور اوزار موضوعات پکې لګي بس مضبوط کټ د کومې لرګي وي مضبوط کټ خو دي توت پی دي ها دي را سره او دا نور وغیرہ خپل لرګي دي مزیدار مضبوط ها په بیډ باندې څونه خرچه راځي ډبل بیډ باندې ډبل بیډ تقریبا کم از کم 60-70 هزار روپۍ راځي
چې بیډ اخلي او چې دا کټ دا څوک استعمالي دا خو جی بس دغه لږې پیسې دي 8000 او 2000 دغه کټ ریټ او چې ډېر پکې ښه شي توت او شانډه د پکې راشي نو 13-14 ته دغه جی دغه 14000 5000 پورې چې غټ خپې پکې ولګي کنه ها نختر دا راته و چې دا بیا سستیږي دا لنګي یا نه نه سستیږي ها او خو مضبوط کار دی ماشاءالله خو خپل یار څخه موږ دغه ورکو دا بڼلو خو بیل کاریګرانی کنه دا بڼلو بیل کاریګری او موږ چې کوم دی دا ټکنو ټکو خو مې دا خصه پیسې سره بغیر پانی دا کټا سو ګوره ها په 1000 صفه دا یو اکثر په بوډ کې بیا بازو پټ کړی وي بازو چې کم دی بازو چنجن شي وي بیا په دغه کې ښه پزمکه به صحیح لګیدلی دا د څه جوړ دی دا جی دا سپیدار دی کې کس پی دی جی سپیدار دی او د کیکر شخپی دی کیکر پی دی ها 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 شارینچی او دغه کې خو بیا غټ خپل لګی کنه او 5 انچ مشته 6 انچ مشته 4 انچ مشته ها دلته کې ماشينان تاسو سره وی د خپل بالکل او ماشينان شته یو شی شته ها دروازه څو کټه جوړوي یره دروازه خو جی مونږ دغه کار خکو نو بس دغه لسته ورولو لسته او بڼیږي څومره پکې بڼی تقریبا دغه 15 پک بڼی مو ستورو کې تاسو دلته کې سلور ملازمین یې د بڼولو والا بیل دي او بڼولو والا بیل دي دا زمارور دی بدل کېږي په دې اړه باندې مونږ کار دلته پر روزګار کار کوي بجلی چې نه وینو بیا یاره بجلی خو ډېره غټه مسله ده ډېره غټه مسله ده بجلی د سره یې نو موږ راشو بس تقریبا ځان ته د شپې اکثر ډرې میلو کو د ماخوستان او ستاسو د کمیشن حساب دی کنه او یو زموږ د چې څونه بجلی وی کار څومره زیاتو کې نو او یو بالکل او ډرونه بار ناراضي او راضي ولې نه راضي او راضي کټ رواج ژوندې دی لا بالکل ژوندې دی کټ رواج ژوندې دی کټ ډېر خپل شي دی اجرت خپل ښکاری دا هر څه خپل ښکاری او کټ ډېر زبردست شي وجود ته وبم سکون ورګي د سکون ورګي مثال خبر لکه ډېر زبردست شي په خواني دغه دی کنه رواج دی ژوندې دی دا اونر دی بالکل اونر ستاسو دی او کټ چې کم دی دا په خواني هغه رواج دی وجود ته پکې دمه ور کوي د ډیرو خلکو چې دا سټ وړ ویل کړه کټ لنګ ته لاړ شه وی دا دغه کده سی وای کنه ها راشه کنه دی خواته یاره کټ کې ملاسته یو داسې په بیٹ کې ملاسته او د برګر ملاسته د کټ د ملاسته وخی یره جی د کټ ملاسته کې اصل خبره ده چې سړی پکې وجودم د مشي اډو کې پکې د مشي او د بیډ ملاسته کې هغه سکون سړی ته نه ملاوي څومره چې د کټ په ملاسته کې ملاوي ها او د دوی د کټونه چې کم دینو مضبوطی یره جی ښه پایدار دي د دوی د مطلب وخت ډیرو شو دا غي په وجه باندې د دکان جمدیم دي ځکه چې کار ښه کوي استادان ورسره ښه دي شاګردان ورسره ښه دي په مینه باندې کوي او خو دغه والا کار کوي صحیح حقیقتون کو دې پته ورته پدې نه خیمه چې دې پته معلومه ده اولی معلومه ده چې سړک په تاسو ته یادېږي هغه سړک چې باغی باندې موږ شینګل چولو ته دې خواره شه کنه یاره ستاسو نوم دی ها دې خواره شه نوم دې څه دی عمران څومره وخت نه دا روزګار کې ماشوم را لوي شوی پلار دې کوي کم ځای ته د کټونه زی یاره پنډای ته اسلام آباد ته لاهور ته کراچۍ ته سړی او سړیو کې فیسبوک باندې ټیک ټاک باندې بس هغه بس بیا ویلو مونږ لیګو ایسے اکثر بیا پیسې راوړي یا ګاډي والے لورګي څوک لس کټه څوک ته کټه څوک 15 کټه کنه په اورډر هم لګي او اورډر لیګو بس ابو یارا شي یارانی شي مونږ ورپسې ولیګو بس ګاډي والے ډکو ولیګو ورپسې او بس لګیو کاریګر هم لګیا دي مونږ هم لګیو او کار روان دي صحیح ده خو یو کټ پسو دي کټ په مختلف ریټونه دي نختر بازویو تور شوی خپل 10000 بیا د زبیدار کې 5000 6000 بیا خکده سي 4.5 پورې 3000 روپے پورې باقي کټستا په مزیدار کټ لگا کم چې دوی جوړي ها بیا دې باقي 50000 مستا مختلف کټونه په 50000 ها باقي ملاويږي نه څوک لګوي پیټرال جوړ کې باقي 18-20 باندې 18-20 هغه د په یو نیم لاک او 2 لاک نو 18-20 دا نه خپل پوم باقي واچه هر پوم نم پوسی پوم باقي واچه بیا نورم خوي نو چې لنګ سست شي یا کټ دغه شي نو بیا نه ډیل کی بس دا د سی دیو بڼای کنه چې بیا نه ډیل کی ها دوستان دي بس بي لګي پېښ ها شو بڼای بیا نه ډیل کی ستا موبایل نمبر څه دی موبایل نمبر 0311 99
84 120 0311 99 ها 84 120 په یو ورځ کې تاسو نه څومره پورې کټونه اغوستی شي؟ یاره بس لسم څوک والي اتم والي پنځم والي یو ورځ څوک وانلي په دویم ورځ 15 والي بس مو خو جوړو مو خو دلته تیار وو او نه برابرېږي نه برابرېږي دا استادان لګي صحیح ده دا غریبانان لګي نه برابرېږي کتونکو موږ دوی بل دکان ته لاړو نو هلته کې پرون دونه ډېر کټونو نن پکې دریو ښه استاد څومره وخت نه ته کار کوې؟ دریم کال روان دي کنه دریم کاله ښه دا چل دې چېرته زده کړی دا هم موبایل کې زده کړم لږ را دې خوښه ته دې مزو کې څه فرق شته؟ کټونو کې اکثر دې کې هم دغه کوي هر څه کې ملاوټ روان دی که نه؟ نه جی آی کې مختلف کټونی لکه کنه ارزان لري کنه ډېر خو لکه چې وخت ریټ دغه کی کنه هغه څه کټون لګي دا کی ته کوم ځای؟ مو حضرت مانځي ها او دا روز کې څو کټه بڼولی شي ته؟ سلور 15 کټونه بڼو څلور 15 دا بیا سستیږي؟ سستیږي نه لنګ د موږ لګه هغه پری دکان دي چې چې لګا رومبیا خو سستیږي نه چې شي به لګ راټیټ کو دا به صحیح شي لګا ها او دا تار د کوم ځای نه راځي؟ دا پیښور نه راځي پیښور نه راځي تار کې څه فرق شته؟ دې کې لکه دویم نمبر سوترم شته او لومیم پکې شته کنه ها دویم نمبر ارزان یو دا ګران صحیح ده ها ګرانو کتونکو یو خو دغه چې دغه یو شمېر خلک دغه ځای کې په روزګار دي د هغوی رزق د دغه روزګار نه دی بل کټ چې کوم دی ډېر په مناسب ریټ درته میلاویږي ډېر د صفایۍ سره کاریګران د دې جوړښت کوي د ورځې 15 خلک اخلي خو چېرې ستاسو هم کټ پکاري کټ اخلی نو دغه اډرس د دې ډېر واضحه دی غني خان روډ په 400 کې دا روډ ډېر مشهور دی چېرته چې ویلب خان شیرپو شینګل اچولي و بس 60,000 به درته ښیي ښه نو او یا په دغه موبایل نمبرو باندې رابطه وکړه باقاعده چې کوم دین تاسو له په اډر باندې خو هم کټونه درلیږلی شي نو سړک هم په ځای پرېښود موږ ویې راشه چې خبره پکې په کټ وکړو ځکه چې چاندي لپاره به کټ لګو نه هغه کټ به هم بیا د دوی نه اخلو نو دغه ده او کټونه راته ډېر ښه لګېدل ډېر ښکلې شوشه په ډېر ښه انداز کې جوړیږي روزاني حسابه سره دا کټونه وي او بیا چې کوم دی نو دا خرڅېږي نو دې خوا راشه که نه راشه دې خوا ته ته هم کاریګرې زه کاریګر نه یم خو هسې دوی سره دلته وړم راوړم کار سره کوم د خرڅ په دغه ټایم کې کار بعضې وخت ډېري نو زه ورسره مرسته کوم امداد ورسره کوم مزدوري راکوم کوم کوم ځای نه خلک راځي یاره چې دې ته خو ډېر لرې لرې نه اډرونه راځي لاور نه پینډۍ نه دیر نه بله ورځ یو سړی راغلی هغه له مې یو څو کټه تیار کړ دا ډېر لرې لرې ځای نه اډرونه او دغه راځي بتم پکې وایي چې په روزګار یې دلته یو په روزګار ها د کټ باره کې څه وایې ته چې کټ خلک اخیستل څنګه ضروري دي که نه د عمران سره زما مخکې مرګتیا وه او بیا راته وایي چې هلکه ته دلته موږ سره کښېنه بس تاله به خدای رزق درکوي مزدورۍ پسې به نه ګرځئ خو کټ ما دا کټونه ډېر ولیدل خو د دې سړي په شان کار څوک هم نه کوي حقیقتونکو عمران چې کوم دی یقینا دا ګوره دا بیل ملګری هغه ځای کې یو بیل ملګري وي عمران مې ملګري یو دوه اوس په موټر کې رالل وي عمران مې ملګری دی نو د عمران ملګرتیا چې کومه ده کچه نه ده پخه ده دا ماته په دې دغه کې پته ولګېدله نو راشئ کټونه والې انشاءالله بیا به پرې خبرې کوو او ستاسو چې څونه دنه کټونه اخلي هغه هم سره روزګاریان کاریګران زیاتېږي او دا کار به نور هم چې کوم دی وسیع کېږي خو دا اوس یو برانډ دی او د عمران د والد صاحب څه نوم دی علم ښه علم چې کوم دی نو علم کاریګر دا یاد ساتئ او خلک یې پېژني ډېره مننه خوشحاله